د جناتو متعلق د مفسرین رائے د تفسیر امامان سوی چې دا جنات د کم مرضدارو دي. نو صاحب یو مفسر د امام شافعی صاحب په مذهب دی، یو د امام مالک صاحب، یو د زمنګ احناف مفسرین. هغې سوی هغې وی دا جنات چې دي نو دا ناری مخلوق ته د اوره پیدا دي او په مختلفو شکلونو متشکل کیږي. کله د ځان نه سنډا جوړ کی، کله د ځان نه غوی جوړ کی، بس خو چې سې د ځان نه جوړ کړو، خو چې کله د ځان نه مار جوړ کی کنه نو دې بیا نه سمېږي، دې مار یي. نو حدیث شریف کې راغلی وي که تاسو خپل کور کې مار ولیدو مار نو د مخې نه به ورپسې ډانګ نه رالی، اول به ورته درې پیرې ووایه چې هلکه ځه وځه او خپله لار اختیار کا، لار به ورته داسې سمه کې ور به ورته کولو کې. نو که دا د جناتو د ذات و نو په دریو وینا سره او په دریو الفاظو سره به دې وځي، او که په دې جناتو کې د سړي بچی نو سرکش و نو دې بیا راګرځي سړي له نه وځم ته ما بار کا، نو بس بیا به ورپسې لرګي رالی یا ټوپک مړکی به نو دا بعضې مار چې بس خو چې دا په دې جناتو کې هغه شریف خلک سم، او په دې کې مسلمانان شته رستو به قول راشي، نو دا پکې هغه سم خلک بس دی به وهې نه او مړکی به هم د واره نه، او ورته به ووایې چې هلکه لار مې راته ازاده کړه، موږ ته تکلیف مه رسوه، موږ تا ته نه در رسو، وځه خپله لار اختیار. درې پیرې به ورته ووایې، که په دریو پیرو سره دې ونه وتو نو دا بیا د سړي بچی نه دی. دا په جناتو کې هغه سرکشه دی، د ضرر رسولو په نیت راغلی دی، بس بیا ښه مضبوط لرګی ګورو دا سر وله وخه بل ځای نه چې زر مړ کېږي. پوه شوې؟ دا د ابو داود شریف حدیث و چې ما تاسو ته بیان. اوس دا مسئله ده مفسرین بیانوي خطرناکه چې نبی علیه السلام جنات لیدلی او که نه ولیدلی. وادي الجن مکه مکرمه کې اوس هم شته او دومره خطرناک ځای دی رعبناک. ای حاجي لیدلی دی وادي الجن چې د مینا نه ځې لاره کې یو جومات هم راځي مسجد جن ورته وایي. دلته بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها مونځ کړی و په دغه د جناتو په دې جومات کې حاجیان صاحبان چې تللی دي نو ګناهګار ستر یې ورته ځکه نه وایم چې دغه ځایونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کړی د هغه مساجد اوس هم موجود دي، برکتناکې سترګې به ورته وی، ځکه چې د بیت الله په غلاف لګېدلي، روضه مبارکه وویني او متبرک مقامات ویني، حجر اسود ویني، نو دا برکتناکي. مسجد جن دغه ځای کې نبی علیه السلام جناتو ته دعوت ورکړی، مسلمانان شوي او ملاقات یې ورسره شوی دی. یو جماعت د مفسرین وایي چې نبی علیه السلام جنات نه دي لیدلی، خو دا ضعیف قول دی. اوس که ته به دا هم ذکر کې او ډکې ډکې کې به زه بل طرف ته ستاسو یو موضوع راکاږم ذهن اخیری جمله او حدیث پاک تاسو به اوس پوه شئ. زمونږ پیغمبر مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مونږ د علماو نه اورو دا افضل الرسل دی. پر رسولانو علیهم السلام کې الله تعالی ته افضل څنګه افضل دی؟ د ټولو پیغمبرانو اولو العزم رسولانو انبیاء علیهم السلام الله تعالی ته د قرب هغه اخیری پاونه ډیره ناشنا جمله ده. د هر پیغمبر مبارک الله ته د نزدېکت اخیری پاونه دا په نفحات الانس کې عبدالرحمن جامی صاحب لیکلی دي. موږ له الله داسې حبیب را کړی دی، سبحان الله. د الله ښکلی دی که نه، د الله نازولی دی، خدای ته څه بې حده ګران دی. نو چې د پیغمبرانو انبیاو علیهم السلام الله ته د رسیدو اخیری پاونه دا زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم لومبنۍ پاونه ده. نو افضل الرسل دی، پر رسولانو کې افضل و بهتر دی او امام الانبیاء دی، خاتم النبیین
صلی الله علیه وسلم دی. نو دا قول ضعیف دی چې څوک کوئی نبی علیہ السلام جنات نه دی لیدلی. پس مکه باندې مبارک ناست دی او د عرش د دې اوه اسمانونو د پاسه په بیت المعمور کې کعبه ویني چې دا 3.5 کاله فاصله ده او جنات نه ویني. دا عجیبه خبره ده. حالانکه یو قول دی لاندې ځمکې جهنم ویني، پل صراط ویني، خپل امتیان صحابه په مانځه کې ولاړ دي. و انی لاراکم من خلفی، او زما صحابه مانځه کې په آرام ودرېږي، دې مارې لاس مو اوچته وی، رفع الیدین کوي، اسکنوا فی الصلاة، مانځه کې آرام سره ودرېږئ. و انی لاراکم من خلفی، ما له الله داسې عینایه مبارک را کړي چې تاسو د شا له اړخې وینم. ته مخامخ لیدل نشي کت. راځئ چې لنډې ووایو مختصر چې حضرت سلیمان علیه السلام له الله یو مقام ورکړو چې د هغه په جناتو حکومت و. په چا حکومت و؟ نو خو لیدل وی که نه دا بیت المقدس چا جوړ کړی دی؟ الله دې د یهودو او اسرائیلو د ظلم او ستم نه آزاد کړي. امین ووایې. ډېر لوی ظلم پکې نن وخت کې شروع دی. دا د مسلمانانو زړه قبله ده. وایي چې اعتکاف کوي نو اول مسجد حرام دی، بیت الله شریف ته خلک اعتکاف لذي. هلکه وس ښه شی دی چې الله چاله ورکي، ښه ځای کې لږ. بیا به مسجد نبوي مبارک ته ځي، د نبي علیه السلام په مسجد حرام کې. او دریم نمبر بیت المقدس دی، که مقره ته میلاو شو شام او فلسطین سره نږدې وي نو غلې غوندې ورننوځه، هلته هم ثواب ډېر زیات دی. او چې د بیت المقدس نه او د دې دریو مساجدو نه پاتې شي نو بیا به خپلو جوماتونو کې په دې ګوټ کې غلې غوندې کښېني، اخري 10 ورځې 10 کې به اعتکاف وکړي. څه وه ښه دنیا له به طلاق ورکړي او د دې نه به څه شي مستثنا شي او رجوع الله به وکړي. نو چې د سلیمان علیه السلام معجزه دا وه چې هغه جناتو سره خبرې کولې او کار یې پې کو. په محراب کې ورته ناست د شیشو په محراب کې کونټۍ مبارکه دې دې تړامه کړې ده او جنات لګیا دي کار کوي او بیت المقدس ته غټې غټې ګټې د دریابونو نه روکاږي او لال جواهرات روکاږي، لګیا کار کوي. نو زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم معجزه د دین افضل ده، ځکه چې عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه لیکلی دي وی هر پیغمبر له چې الله کومه معجزه ورکړې وه زمونږ پیغمبر مبارک محمد رسول الله له د هغې نه په اعلی طریقې سره افضل معجزه ورکړې ده. مدارج النبوت کې شته، محدث عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه لیکلی دي لہذا په نبی علیہ السلام جناتو ایمان هم راوړی دی، اول کې بیان شو، او جناتو نبی علیہ السلام سره جهاد کې شرکت هم کړی دی، او د هغې دور جنات اوس هم موجود دي چې په بدر او په احد کې د نبی علیہ السلام سره په غزا کې شریک وو، مدد یې کړی دی، نصرت یې کړی دی، او په نبی علیہ السلام ایمان هم راوړی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم راټینګ کړي هم دي، وهل یې وله ورکړي دي، او صحابو ته هم ښولي دي. او هغه خو ډېر لوی خلک وو، ډېر د لوی شان مالک وو. د دې صدۍ نه دې کې خو ماته نه دي معلومه، خو د دې نه وړاندې صدۍ چې وه په هغې کې راته معلوم دي چې د دور ته وګوره، د فسق و فجور ته وګوره. یو عام امتی مسلمان عالم دین تقوادار او پرهیزګار د هغې په لنګرونو کې باقاعده جنات خدمت کوي، تابع کړي دي په چهلکاف باندې یا په صورت جن باندې یا په صورت مزمل باندې چلې ایستې دي د غرونو کې، او جنات یې د ځان تابع کړي دي. حاجي صاحب تورنځی رحمت الله علیه سره به جنات جنګېدل، د هغه مریدانو. نو داسې ډېر روایت شته په دې دور کې. لا پاتې صحابه کرام خو د ډېر لوی شان خاوندانو، انبیا علیهم السلام له الله ډېر لوی مقام ورکړی دی. نو دا جنات یو مخلوق دی، په مختلف شکل متشکل کیږي، زمونږ د سترګو نه غایب دي. په دې کې مسلمانان هم شته او کفار ګناهګار هم پکې شته. څنګه چې زمونږ مسلمانانو له په نیکو اعمالو الله درجې ورکوي، دقسې به جناتو له الله په نیکو اعمالو باندې درجې ورکوي. دې کې عالمان هم شته، دې کې محدثین او مفسرین هم شته، دې کې پرهیزګار او تقوادار هم شته، دې کې شته خلک او ګناهګار هم پکې شته. څنګه چې مونږ یو
دغه صفدی کیم دی او باقی رهن سهن او خراس کا کې فرق شته دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول په دې باندې د عمل توفیق را نصیب کړي. درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه.